تقریبا ټوله معاشره، ټول تحصیل کاټلنګ او ټول علاقه مونږ او تاسو ګورو، هغه د جنگونو، د جګړو، د فساداتو، د قتل و قتال، د نزاعاتو د هغې په لپیټ کې دی چې دا یو لوی عذاب دی. دشمنیانې کم سړي ته چې ور په غاړه شي، نه په دین پوهېږي او نه په دنیا پوهېږي، د دواړو خوند ختم شي، د دواړو مزه ختم شي. اوس آیا مونږ او تاسو لا په دې سنجیده ماحول کې په دې باندې غور پکار دی چې دا حالات راځي ولې؟ نو د دې حالاتو یو خدا دی چې ما او تا یو تشخیص کو به حیثیت جرګمار، به حیثیت کلیوال، به حیثیت چیرمین، به حیثیت میر، به حیثیت منسٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم. یو خو هغه او یو دا دی چې قرآن مجید هغې کم د هغې نبض شناسی کړې ده او د دې بیمارو هغه اسباب یې مونږ او تاسو ته ښودلي دي. نو قرآن مجید 1400 کاله مخکې چې کله نازلېده نو وی فرمایل چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. الله فرمایي په وچه او په لمده باندې فسادات شروع شوه. الله تعالی وی په کلی او په شهر کې جنگونه او جګړې دي، فسادات دي، د یو بل مال او جان تعالی کول دي، د یو بل ابرو او عزت باندې اټیکونه دي. الله تعالی وی دا ولې بما کسبت اید الناس. الله وی دا تاسو د اعمالو نتایج دي. مونږ او تاسو په کورونو کې په خپل انفرادي ژوند کې هر یو انسان ته خپل ځان معلوم دی چې زمونږ د عباداتو څه ترتیب دی، زما د معاملاتو څه ترتیب دی، زما د اخلاقیاتو، زما د ژبې پرواز په کوم طرف باندې دی، او زما لاس او خپه سار نه ماښامه پورې 24 غنټې آیا دا کم ځای کې استعمالیږي. دا هغه اعمال بد، دا هغې نتایج داوي. قرآن مجید فرمایي، الله رب العالمین فرمایي چې بیا په معاشره کې به خیر نه خورېږي، په معاشره کې به فتنې جوړېږي، په وطن کې به په هغې کې او بیا د فساداتو دور دورئ، او بیا خصوصا دا خو اعمال بد عموما دي، او بعض اعمال خصوصي طور باندې چې د هغې د وجه نه معاشره، د هغې د وجه نه د کلي امن، د هغې د وجه نه د علاقې امن ته بالا کېږي. نو وی فرمایل چې انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. الله تعالی وی چې ګوره شیطان دا اراده کوي، شیطان دا سازش او جال خور کړی دی چې ستاسو معاشره به خرابوي د انسانانو، خصوصا په دوو بیمارو باندې. یو بیماری د جوارۍ ده، بل بیماری هغه د شرابو د منشیاتو د لعنت ده. نن مونږ او تاسو ګورو چې د نشو تماشو د وجې نه، د چرسو، د پوډرو، د آیسو، د هغې د کاروبار د وجې نه یو خو زمونږ او تاسو معصومه بچي او واړه هلکان او جینکۍ هغه به دغه جهنم کې سوځي، او د هغې ځواني، د هغې هغه زندګي، د هغې هغه خوشګوار مستقبل هغه هسې یو تمنا پاتې شي. مونږ او تاسو یې سترګو وړاندې وینو، او بیا د هغې د وجې نه چې کوم په معاشره کې کوم فسادات، جنګونه، طرفګنۍ، عداوتونه، قرآن مجید فرمایي چې ستاسو عامې طرفګنۍ د دې وجې نه جوړېږي، ستاسو عام عداوتونه د دې د وجې نه جوړېږي، او بیا جواری او بیا حرام کاروبار چې په هغې کې انډرپلی راغلی، په هغې کې جواری راغله، په هغې کې سود راغی، په هغې کې نور چې کم دی نو هغه خلاف شریعت هغه بزنسونه هغه به کې ټول راغلل، چې د هغې نتیجه مونږ او تاسو ګورو هغه بیا جنگ او جګړه او فسادات وي.
نو که مونږ او تاسو غواړو یو سړی دا غواړي چې بھائی زما دا کور، زما دا بچی، زما دا وطن دا دې په امن باندې وي، نن دې مونږ او تاسو په خپله الله رب العالمین سره عهد وکړو چې زه به د معاشرې دپاره ناسور نه جوړېږم، کم از کم زما خپل ځان په خپل وس کې دی، خپل کور زما په اختیار کې دی. او که نه مونږ د وړوکوالي نه ماشومان په ټوپکو په تمانچو د هغې ټریننګونه ورته ورکوو، ښه د هغې تربیت ورته ورکوو. یعنی قربانی راشي، په قربانۍ باندې 100,000 روپۍ لګي، مونږ وایو یاره ما سره د قربانۍ پیسې نشته، استاد یې ویسي جلبه کوو، پیسې خو نشته او ګراني ده او مهنګایي ده. او چې سبا له ګوري وي هغه سړي خو چې کوم دی په 10 لکه روپۍ باندې جرمنۍ واخیسته، هغه سړي خو چې کوم دی نو هغه کلاشنکوف په 2 لکه باندې واخیسته. نو عجیبه تماشه ده چې د رب العالمین د احکاماتو سره دپاره مونږ بالکل بیا تهی دست یو او خالی لاس یو. او دا جرمنۍ او دا ټوپکې او دا کلاشنکوپې نو دا مونږ کشمیر ته روان یو، جهاد لزو، که دا مونږ د اسرائیل په بونډرۍ باندې وروړو، د فلسطینیانو مدد له روان یو، دا مونږ د خپل رور عزیز دپاره، د خپل رور مسلمان دپاره. نو زما عزتمندو نن به مونږ او تاسو به د خپل ژوند باندې نظرثاني کوو، نن به مونږ او تاسو په د خپل ترتیب باندې د هغې اصلاح احوال به کوو. که مونږ غواړو چې زما دا ګلالي بچي، زما د معاشرې، زما د کلي، د وطن دا د اسلام خادمان شي او دا د پاکستان خادمان او محافظین جوړ شي، نو بیا به مونږ او تاسو ته په کورونو کې هغې ته به ښکلی ماحول ورکوو. خپل ژوند هغه به د قرآن و سنت د تعلیماتو د هغې مطابق تیرو او اخلاقیات. نن مونږ ګوره په معمولی خبره باندې غوسې او نشي وکړو، بیا وروستو په جیلونو کې جاړو، بیا وروستو په هغه تکلیف باندې جاړو، خو بیا موقع هغه د لاسه وتې وي. لمحو نه خطا کی 100 نه سزا پای، یو سیکنډ کې غلطي وشي او بیا په زرګونو خلق د هغې سره متاثر شي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی رضی الله تعالی عنہ، وی حضرت ما ته وصیت وکړه، نصیحت راته وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته وی لا تغضب، غصې مه کوه. هغه ورته بیا وی چې نور څه وصیت؟ وی لا تغضب، غصې مه کوه. هغه وی چې نور؟ وی لا تغضب. 3 پیرې ورته وویې، ځکه دا غوسه دیو جنا چاله غوسه ورشي حدیث مبارک کې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا. دا تجربه ده، دا مشاهده ده. د ډاکټر نسخه هغه فیل کېدی شي، خو د امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نسخه دا نشي فیل کېدی. دا الله رب العالمین د کتاب وینا وننزل من القرآن ما هو شفاء. نو بهرحال چې نن مونږ او تاسو خپل جذبات کنټرول ساتو، خپل اخلاقیات په کور کې مونږ او تاسو خپلو بچو ته د اخلاقیاتو درسونه ورکو. او بیا چې کوم د خیر ځایونه دي، نن مونږ یو بچی به د کوره وتی د شپې به 12 بجې راځي، دا د هغه روټین دی. نن مونږ د خپل بچی نه دا تپوس نه کوو چې دی دا 15 غنټې دا په جومات کې تهجد کوي، دا دی کوم ځای کې دی؟ او بیا سبا لره داسې ګند ګوري چې ډېر عزتمند کورنۍ نن د دغه اولاد او د بچو د هلکانو جینکو او بیا د موبایل او د فیسبوکو غلط کمنټونه دا ټول اخلاقیاتو کې راځي. ښه د هغې د وجې نه د هغې عزتونه چې کوم دی نو هغه په داو باندې ولګي. نو زما عزتمندو محترمو ډېر د خوشحالۍ موقع ده چې نن مسلمانان روغېږي، نن به شیطان دا غم لا به ماتیږي. ښه ځکه چې شیطان په دې خبرو باندې ډېر زیات خوشحاله وي چې دا مسلمانان آپس کې نو دا چې کوم دی نو هغه د انتشار شکاري، او چې کله اتفاق راځي، اتحاد راځي، نو هغه بیا په دې باندې خفه کېږي، خو الله رب العالمین په دې باندې راضي کېږي. الله تعالی او فرمایل انما المؤمنون اخوة، ټول مسلمانان چې څوک کلمه لا اله الا الله محمد